जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې تاسو په ټول ټیک ټاک وي ملګرو په دې ویډیو کې بنن د اومیپرازول کپسول باره کې تاسو ته مکمل انفارمیشن ډیټیل درکوم چې اومیپرازول کپسول بیسیکلی په خپل څه شی دی او دا موږ کوم کنډیشنو کې کوم حالاتو کې مریض ته ورکول شو د دې په ډوز سوي خوراک به سوي په ورځ کې موږ مریض ته 100 ټیم ورکو او کوم کنډیشنو کې حالاتو کې دا مریض ته ممنوع دي دا ټول انفارمیشن به ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو سره شیر کوم ویډیو مکمل وګورئ چې د اومیپرازول کپسول باره کې ډېر شی معلومات تاسو ته ان شاء الله حاصل شي. زما نوم عبدالخالق خټک دی. زه 15 کاله شو چې په دې میډیکل فیلډ کې کار کوم. زما خوږو دوستانو اومیپرازول بیسیکلی دا یو کیمیکل فارمولا دی. په دې کیمیکل فارمولې باندې اوورال ورلد کې مختلف برانډ چې کوم دي مختلف نوم سره خپل کپسول لانچ کوي. لکه څنګه چې تاسو ته پته دی چې په دنیا کې یو کمپنی هم د بلې کمپنۍ نوم خپل میډیسن باندې نشي کېښودلی. دا ټولې کمپنۍ صرف په یو کیمیکل فارمولې باندې کار کوي. په دې کیمیکل فارمولې باندې میډیسن جوړوي. خو هر یوه کمپنۍ خپل میډیسن ته یا کپسول ته یا سیرپ ته یا انجکشن ته یو نوم ورکوي. په هغې باندې دا ټول مارکیټ کې خپل میډیسن لانچ کوي. بهرحال د اومیپرازول کپسول کم استعمال دي نن په دې ویډیو کې انشاءالله زه شیر کوم. کله چې زموږ په معدې کې د هایدروکلوریک اسید HCl چې کم دي دا د خپل مقدار نه زیات شي نو دا زموږ معدې ته ډېر زیات نقصان ورکوي. دا هایدروکلوریک اسید ولې سیوه کېږي د دې څه وجوهات دي دې باره کې ما 2 ویډیو جوړې کړي دي. یوه په پښتو کې دی یوه په اردو کې دی. دا په سکرین باندې تاسو ویډیو کتلی شئ. نو که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی چې د هایدروکلوریک اسید ولې سیوه کېږي په معده کې د دې څه وجوهات او کازز کېدلی شي هغه دا ویډیو تاسو خامخا وګورئ. دې سره به تاسو ته ډېر زیات انفارمیشن میلاو شي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د هایدروکلوریک اسید سیوا شي دې ته برابر موږ کم کپسول استعمالولی شو. نو چې کله د هایدروکلوریک اسید په معده کې سیوا شي نو دې سره معدې کې تیزابیت سیوا کېږي. معده سوځي ورسره. نو داسې مریض که هغه معده چېرته سوځي جلن پکې وي نو دوی ته پکار چې اومیپرازول کپسول استعمال کړي. نمبر 1 چې کله د هایدروکلوریک اسید سیوا شي د دې سیوا کېدو وجې نه د هایدروکلوریک اسید زموږ د خوراک نلۍ ته بره راځي. نه دې وجې نه زموږ د خوراک چې کومه نلۍ ده دا زخمی شي. دا زخمی شي نو دې وجې نه هم زموږ د خوراک نلۍ چې کوم د درد هم کوي. خوراک تیرولو سره موږ ته هم زیات تکلیف وي. نو داسې مریض ته هم پکار دي چې اومیپرازول کپسول هم استعمال کړي. دې نه علاوه چې کله معدې کې هایدروکلوریک اسید سیوا شي زمونږ د معدې او د وړو کولمو په منځ کې یوه بله کچه غوندې نلۍ وي. دې کې هم نقصان راځي چې هغه ته موږ ډوډینل السر وایو. دلته هم دا زخم پیدا کوي. د دې زخم دپاره هم اومیپرازول کپسول بهترین کپسول دي. داسې مریضان چې د هغو سینه کې جلن وي سینه یې سوځي یا کولمې یې سوځي کولمو کې جلن وي د سپایسي فوډ وجې نه یا د دردونو د ګولۍ د استعمال وجې نه یا د ډېر سټرس وجې نه دوی ته هم پکار دي چې د اومیپرازول کپسول استعمال کړي. داسې مریضان چې هغو څه قسم ته خوراک وکړي یا کولډ ډرینکس استعمال کړي د دې وجې نه دوی ته تروې اوبه خولې ته راځي نو دوی ته هم پکار دي چې اومیپرازول کپسول استعمال کړي. او دې نه علاوه چې د چا په معدې کې څه قسم ته ګیس جوړیږي د ګیس وجې نه د مریض ته تکلیف وي د ګیس وجې نه د په سر باندې بوج وي په سر یې تکلیف وي نو دوی ته هم پکار دي چې دا اومیپرازول کپسول استعمال کړي. او دې نه علاوه بعضې مریضان داسې وي چې هغو ته خراب ډرکي خولې ته راځي. مریضانو ته زیات تکلیف وي خرابې اوبه هم خولې ته راځي نو دوی ته هم پکار دي چې اومیپرازول کپسول استعمال کړي. دا څومره کنډیشن یا حالات چې تاسو ته ما وښیلو که دا حالات تاسو کې موجود وي تاسو ته دغه فیل کېږي نو تاسو ته پکار دي چې اومیپرازول کپسول استعمال کړئ. د دې په وجې سره به انشاءالله تاسو دا څومره کنډیشن حالات ما وښیلو تاسو ته به ډېره زیاته فایده حاصله شي. اوس پر ځو چې د دې ډوز څه دي د دې خوراک څه دي. د ډوز مطلب دا دی چې دا به ورځې کې مونږ 100 ټیمه مریض ته ورکولی شو. بیسیکلی د دې ډوز چې کوم دی اومیپرازول کپسول ډوز چې دی دا 20 ملي ګرام کې هم راځي 40 ملي ګرام کې هم راځي. بعضې مریضانو ته مونږ وایو چې 2 ټیمه په نهار یې خوره سهار او ماښام د نشتې نه مخکې او د ماښام روټۍ نه مخکې یعنې نیمه ګنټه دا کپسول خوړل پکار دي. یا چې کومو یا بعضې کپسول داسې وي چې هغه 40 ملي ګرام کې راځي نو داسې مریضانو ته مونږ دا وایو چې سهار نشتې نه مخکې دا یو کپسول خوره ولې چې دا 24 غنټې کار کوي. یا ماښام روټۍ نه نیمه ګنټه مخکې په نهار هم خوړل پکار دي یعنی په ورځې کې صرف دا یو کپسول استعمالول پکار دي. نو د څومره کنډیشن یا حالات یا تاسو ته چې د معدې وجې نه راځي د دې کپسول په استعمال سره به انشاءالله الله پاک ختم کړي.
اوس په دې ویډیو کې مونږ دا خبره هم کوو کنه چې دا کپسول به مونږ کم مریضانو ته نه ورکوو. ما ډیر شاید دا LHV کتلی دي یا ډسپنسر مې کتلی دي، بلکې ډیر شه ټیکنیشن وغیرہ دا هم ما کتلی چې دا ایموپرازول کپسول 20 میلی ګرام یا 40 میلی ګرام داسې فیمیل ته هم ورکوي چې هغه پریګننټ وي، اسپیشلی چې هغه کم د فرست ټرایمسټر وي، یعنی اولې 3 میاشتې وي. نو داسې مریض چې د هغې د پریګننسي د حمل اولې 3 میاشتې وي، نو داسې مریض ته د اومیپرازول کپسول بالکل ممنوع دي. داسې مریض ته بالکل استعمالول نقصاندېح دي، ولې چې د دې په استعمال سره د ماشوم چې د دې په ګېډه دی دې ته زیات نقصان رسولی شي. او دې نه علاوه که داسې یوه مور وي چې هغه خپل بچي ته یا ماشومې ته پی ورکوي، نو داسې حالاتو کې هم دته اومیپرازول کپسول استعمالول نه دي پکار. کوشش کوئ چې په پریګننسي کې یا په حمل دوران کې دا اومیپرازول کپسول بالکل مه استعمالوي، ولې چې دا کانټرا انډیکیټډ دي، دا تاسو ته ماشوم ته او نقصان ورکولی شي. زما خوږو عزتمنو دا سو د دې یوزز او بینیفټس تاسو سره ما شیر کوو د اومیپرازول کپسول باره کې چې په ورځ کې مونږ دا کپسول څو ټیمه خورو. او دې نه علاوه دا معلومات تاسو سره ما شیر کوو چې آیا دا په پریګننسي کې په حمل دوران کې دا کپسول مریض ته ورکول پکار دي که نه دي ورکول پکار. یوه مور خپل ماشوم ته یا ماشومې ته پی ورکوي، په دې حالاتو کې هم دی ته دا کپسول خوړل پکار دي که نه دي خوړل پکار. د ټولې خبرې تاسو په دې ویډیو کې واورېدلې. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د خپل ځان او د خپل صحت ډیر خیال ساتئ. الله په امان.